او په غسل فرضي غسل د جنابت وغیرہ هغه کې فرض ده. پنځ د امام احمد ابن حنبل په وضو کې او په غسل فرضي کې ښه په وضو کې او په غسل کې په دواړو کې واجب او فرض دي. امام احمد ابن حنبل وایي. پنځ د امام شافعي او د مالک صاحب په دواړو کې مسنون دي. چې کوم فرض غسل دی هغې کې مسنون او په وضو کې مسنون دي. یاده به دي شي خبره څنګه مې وویل. پنځ دا امام ابو حنیفه او د سفیان ثوری په وضو کې مسنون دي په سنت مؤکده او په غسل فرضي کې فرض مې وویل په هغې کې فرض دي. او پنځ دا احمد ابن حنبل په دواړو کې فرض دي. او پنځ د امام شافعي او د احمد ابن حنبل په دواړو کې مسنون دي. دا خو اختلاف د مذاهبو دی. دلایل د ذاهبینو درته یم خو مخکې زما دیو سوی قال ابو سعد سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح. حسن معنا من صحيح من كذا او جهد جمع من ويلدي. واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق اذا دوار بريدي فقال طائفة منهم يولد العلماء نوي منهم اهل العلم تزبي راجيدي اذا تركهما في الوضوء حتى صلى منذ اعاد اعادة ودستكي ورأوا ذلك اعتقاد لذلك الذي مزمده والاستنشاق اشاره دوارو تا فوضوء و جنابت کے سوان برابر دوارو کے فرض تا. وبه يقول ابن ابي ليلى وراتن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ده مشهور تابعي ده او عبد الله ابن مبارك او احمد بن اسحاق ما يواز احمد او دا نور علماء مرسل مرغري عبد الرحمن ابن ابي ليلى عبد الله ابن مبارك او اسحاق او احمد. وقال احمد واحمد کے استنشاق او قدم مزمدين دي زیاد په تاکید دی پکې دواړه فرض دی. وجوب واجب په معنا د لازم معنا لغوي د فرض سره دی واغه او قد دی ولې ځکه دا غي دا پودا لکه زیاته مستقذره ده په نسبت د چا سره د خلی د ګن سره. قال ابو عيسى دا دوی مذهب ذکر کوي. وقال طائفه من اهل العلم يعيد الصلاه ورقيت پکې لګاو مخکشتا يعيد الصلاه اذا تركهما في غسل الجنابه. يعيد الصلاه شابسه يعيد سموي يعيد الصلاه اذا تركهما في غسل الجنابه او د جنابت د غسل نه مراد فرضي غسل دی. حیض او نفاس ولا پکې داخل دی ولې ځکه کې فرض دی. ولا يعيد في الوضوء سمعنا ولا يعيد الصلاه اذا تركهما في الوضوء هغه کې مسنون دي. دا قول د سفیان الثوري دی او د بعض اهل کوفه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. وقال طائفه او بعض اهل کوفه کې مې خبره کړې ده درته. وقال طائفه يبلوي لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابه سمعنا لا يعيد الصلاه اذا تركهما في الوضوء وفي الجنابه. دا لا د مخکې لا تاکید دی دا زائد دی د مخکې لا تاکید دی ځکه دا دواړه سنت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الاعاده على من تركهما في الوضوء. لا الاعاده اعاده الصلاه الف لام عوض مضاف اليه دی. اعاده الصلاه على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابه لا زائد دی تاکید د مخکې لا دی. وهو قول مالك والشافعي دا امام مالك او د شافعي رحمت الله عليه قول دی. اوس براشو مولانا صاحب د مالک او د شافعي خو دغه یو دلیل چې 10 من الفطرت یې ویل او هغه کې مزمده او استنشاق هم داخل کړي او د فطرت اطلاق په سننو کې 10 من الفطرت او په احادیثو کې دا شایع دی چې فطرت کم ځای راغلي دي او خصال ذکر کېږي دا وسره وایا ذکر د خصال سره چې کم ځای لفظ د فطرت راغلي دي نو په معنا د سنت استعمالېږي. 10 من الفطرت بس هغه وګد حدیث ترمذی کې درته روان دي هغه کې بیا څه شمیرلې دي شابه مزمزه او استنشاق بس هغه خدای یو دلیل داش بل مشتا. مولانا زبتی جواب وکما کہ دا فطرت و اطلاق څنګه په سنت د رسول الله مبارک کېږي دا رنګ په معنا لغوي طریقه د مخ کې انبیاء هم کېږي طریقه د مخ کې انبیاء او هغه طریقه عامه ده هغه مسنونه بونګ د پاره او کوم د پاره واجب وي د مخ کې پیغمبرانو بعضی طریقې بداغي د پاره مسنون وي مونږ د پاره واجب دي بعضی داغي د پاره مسنون وي واجب وي مونږ له منسوخ دي نو داغي شریعت په مونږ باندې هم اتصلاګو نه دي څنګه پاغوي لاګو
پیغمبر مبارک شریعت خدای د پر بعد لپاره ناسخ دی او چې بعضی کم ذکر کړی دی وایا او انکار په نه دی کړی نو هغه زمونږ د پر شریعت دی خدای احکامات او تفصیل خو بیا رسول الله مبارک خپل ذکر کوي او بل دویم دلیل یې سره دویم دلیل خدای زمونږ مشترک دی اوس مې ته وختي حدیث وي یتوضا کما امرک الله یاد دی او هغه کې خو څلور اندامونه دي مذبذ ارتجال الکه دا خو د وضو لپاره مونږ یې منو بل دغه حدیث چې 10 من الفطره او مطلق دی هغه کې د وضو او هغه کې د غسل د جنابت او بغیر دغه نه د پاسېدو په وخت کې مزمزه او استنشاق یا کوم وخت کې سړی روټه خوري مزمزه کوي خو به مطلق دی بل هغه کې رسو ختان وغیرہ مراغله دی اخو واجب دی ستا پریز هم مونږ پریز هم واجب دی وخت نورم پکې بعد اشیاء شته دی چې څه پکې واجبات شمیرل شوي دي څه پکې مسنونات شمیرل شوي دي څه پکې مستحبات شمیرل شوي دي او د امام احمد ابن حنبل چې دی دا حدیث دلیل دی فانتصر وی امر د وجوب د پاره دی الکه وانتصر امر د چا د پاره دی وایا د وجوب د پاره دی دا یو دلیل داش او دا هغه نورم هغه دلایل دي چې په کوم ځای کې امر راغلی دی کوم ځای امامر د مزمز وغیرہ راغلی دي تاسو پیږئ په چې کوم ځای پکې امر راغلی دی مزمزه او استنشاق کې دا هغه دلایل دي د احمد ابن حنبل لپاره زما دلیل وره مولانا صاحب مونږ ورته په غسل د جنابت کې واجب او فرض وایو ولی ورګه اول د تداوی ما مونږ وایو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فتوهروا د په ذکر راغلی غسل کې فتوهروا یاد